د اوښانو د هر قسم حیوان دی. لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حکیم د امت و یا د طب نبوي کامیاب و، هغه په دې خاطر چې دته هر څه د وحي په ذریعه باندې معلومېدل. یعنې د قرآن کریم کې آیات د شفا راځي، نو دغه آیات د شفا ما په خپله تجربه کړي دي. دا چې پر کاغذه باندې ولیکل سي او بیا په چا باندې وچښل سي د څاښ په شکل باندې د هر قسم نه جوړې سي خلاص. لہذا که موږ خپل پخواني علاج ته برته متوجه سو او د هغه دپاره په جدید انداز باندې اوس دا د حکیم صاحب مرکز ده چې موږ رالو، موږ دا نه محسوسوو چې موږ د 1400 کاله مخکې معالج په یو ځای کې ناست یو. موږ دا محسوسوو لکه د یو نوي ډاکټر پر جدید طرز باندې چې ډاکټر کوم خپل ترتیب کې په هغه انداز د هر شی دا پروډکټ یې ګرده په هغه انداز تیار کړي دي. او دغه پروډکټ زه د حکیم صاحب سره تللی یم، کوم چې د مین کارخانه ده او مرکز یې دی، په هغه کې درته چته پورې دواوې سره پرتې دي. نو د چا د خولې خبره وکړه، واقعي یوازې د ده نه بلکې د شاګردانو د کاریګرو پر هغه باندې شپه ورځ کار شروع دی. او دا تمام پروډکټ چې د تیار کړي دي، دا کوم شان چې تیار کړي دي، په دې کې چې موږ کوم تجربه کړي دي، یو خو زموږ عقیده د مودې شي ته اصل کې عقیده سړی باید ورته خلاص کړي، او بل موږ ته ماشاءالله ډېره غټه فایده وکړه. ما دا د پښو د زما پښو لاندې ډېر تاو کاوه، ډېرې به ګرمې ولې چې دا دغه موږ استعمال کړي، هغه شی اوس ختم شو. بالکل دا رقم د معدې مطابق. الحمدلله. لکه څنګه چې شیخ صاحب ته یوه خبره وکړه، دا چې کوم د بوټو دنیا ده، د بوټو دنیا چې کوم د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې سره زه اکثره عوام ته زه دا خبره کوم، زه هم زه چې ستا علاج کوم زه په پخوانۍ نسخو سره کوم، اگر چې زما عمر چې کوم دی هغه زما په دې فیلډ کې 15 کاله زما ایکسپیرینس دی یا زما تجربه ده، زه کوم کار کوم، مګر زما د استادانو چې کومې پخوانۍ نسخې دي په هغه نسخو سره زه ستا علاج کوم چې 1400 کاله مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم، احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې د بوټو په دنیا سره خپل هم علاج کوي، او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته به هم ویلي چې تی دغه پلانې بوټي د پلانې مرض دپاره استعمال کړي. لکه څنګه چې په اوس زمانه کې دا په کور کې اکثره زموږ سپین سري اجاړیانې چې کوم دي چې کله یو څوک په تکلیف سي نو بیا دی هغه بوټي چې کوم پلانې بوټي راواخ سره برابر کې ورې کې، نو د بوټو د دنیا سره به موږ فایده ترلاسه کړو، او بیا دغه رقم چې کوم دي موږ په مختلفو طریقو سره زه نسخې جوړوم، کشتې جوړوم، فارمولې جوړوم، مختلف قسم فارمولې چې دي هغه زه تیاروم، او بیا زه د مریض د مرض مطابق چې دی علاج کوم. بیا زه مریض تشخیص کوم، د نبض په دنیا کې د مریض تشخیص کوم، زه مریض ګورم چې دا مریض چې کوم دی هغه ولې شیخ صاحب ته ستا لاس راوړه، دغه لاس راوړه ماله زه چې دی زه مریض ګورم، زه مریض د نبض په دنیا کې ګورم چې د مریض مرض چیش دی، د مریض تکلیف چې دی هغه چیش دی. استاد خو ماشاءالله دی الحمدلله د دین په برکت سره خو ته فریش یې، تر و تازه ته خو ماشاءالله دی صحتمند یې. اوس د مریض مرض چې مازې د مریض یو مرض دی ډایرکټ چې دی هغه موږ ته اشاره راکوي، ولې ځکه دا زموږ فیلډ دی، زموږ شعبه ده، زموږ په دې کې شپه ورځ محنت چې دی هغه شروع دی. موږ بیا په دې فارمولو سره علاج کوو چې د هغه مریض علاج کوم دی هغه وسي الله تعالی او مریض ته ډایرکټ چې دی هغه شفا ورکړي. دا رقم ډېر مریضانو علاجونه موږ کړي دي، الله تعالی